قربانی څه شی دی زمارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ دا اللہ رسولہ دا قربانی څه شی دی نو رسول الله مبارک فرمایل سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تاسو کوي چې زمونږ پکې څه دی مال نه مونږ پکې چې قربانیو کو داغه طریقه خوشتا مونږ له پکې څه ثواب کیږي کنه کیږي ټیک ته ابراهیم علیه السلام طریقه چې مونږ جام دی کو یو خبره ده او ثواب زمونږ پکې څومره کیږي هغه مقدار راته وخا نو رسول الله مبارک فرمایل چې کم ساروی لاله داغي پشا چې څومره وخت داغي برابر نه کې درته ملاوي او که ګډ دلال کو چيله داغي پشا چې څومره وړاندې د چيلي پشا څومره وخت دي داغي برابر ثواب درته ملاوي ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعه من المال یسوق مالداری داغي بیان ماته رجمه د تکړو چې پچا قرباني واجب د مالدار ستوي او فلم يضحي د قرباني ونکلا نو فلا يقربن مصلانا دې زمون جمعه ته نه راځي عیدګاه ته بالکل را نشي دې زمون عبادت خانه ته بالکل را نشي وردا سخت وعید وته زمون طالبا وي زورنه وته مون تاسو وایو دا دومره سخت زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دا واجب ده خامخاو او پیغمبر مبارک پدې کې لس کاله حضور پاک چې مدینه ته تللی مدینه منوره ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه پرې پدې لس کالو کې یو کال نه پرې او کله دوه غډانه ملال کړی دی نبی علیہ السلام یو ځلې دوه غډانه لال کړ برګ غډانه لماور او چې کله علالول دواړه غډان نو دواړه خسیانو تکیدل چې وته وي زموږ بعض خلک وي په تکیدلی ګډ او یا وای قرباني وینه نه صحیح یو سلوي وي اندامونه کم دي دا ټول غلطه خبره ده حضور پاک چې پکمه غډانو قرباني کړي دا غټه کېدل دا خ قرباني دا ولې دا ساروي سوربي دا علی او دا سوربي نو په دې ساروي قرباني کول شي بلکې مستحب ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وی دا قربانه پروازو کې دا قربانه د ساروي علالونو نه بهترین عمل بل نشته او چې دا قربانه ساروي د حلال کو نو وینه لا پزمک نی پرته چې الله تعالی رسیدلی والله قبول کړي نو بهترین عمل دې مارونو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی ما تاسو ته 13 جمعه بیان کړی دی هغه قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګوره خلک د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوتر وړي والا ولګي په چوکونو کې بوتو لګي په غټو غټو شهرانو کې بوتانو لګي او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتانو لګي ولې په دې بدما د پلار جمدې وي د پلار میشن به جمدې وي خلک ویل کدا څوک دی دا فلان کې دی دا د څه کارنامه کړی دا چې د لندن په چوک کې او د امریکای په چوک کې او زه په دې د بوتان لګیدلی دا څه کارنامه کړی دا نو خلک دا هغه کارنامه ذهن تر مخ کې مونږ چې مصر ته تلو نو مصر کې الته کې د فرعونانو چې کومه مقبرې دي اهامات مصر الته لاړو نو الته کې بیا دا هغه انجینیر دا هغه کس بوت لګولې غاټ بوتې لګولې ولکه سنو مې معنی نو مې شو ابو الهول لوی بوتې لګولې نو خلکو بابوت تکتل ابو الهول الکه دا بوت تسره دا جی ابو الهول نه لاندې وتلی کلمو فقط باندې د څه کارنامه ده د دجرا احرامات جوړ کړی دي ډیزاینینګ او دا ارس دا خوده جوړ کړی دي نو خلک نن سبا انګریزان خلک چې انډونیشیا ته لاړل زه په دې بغټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل انا کې د مسلمانانو ملته بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منل دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او د انګریز دا کارنامه کړی و دا کړی و نه بوتان ورته لګولې دي زمارونو بت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منل او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بت خو نشي لګول داغه تصویر خو نشي لګولې نو داغه اسلامي طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمع ساتل دا قرباني ده ته چې ګوري بوت ته نو تا ته انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده د قرنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کوم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو مونږ لم پکار ده نو اوس مونږ له خو بوتان منه دي نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټول دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جمع دی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګي ا مجسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپے په لګيږي او د خپل دښمنی بیره د ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته په قربانیو کې ذبح وکي تا تم فائدہ ورسېدله غریبانو تم فائدہ ورسېدله بچي به موږ خوري رشتہ داران به موږ خوري ملمانه به موږ خوري او ثواب به موږ رب العالمین به راضي دا یو طریقه شو ابراهیم علیه السلام زمارونو ډیر خلک نن سبا لیبرل خلک راوته دي زمو پوښ په یو جمعه کې راته دا یو خبره دی فیسبوک او دی نت لوی هم جوړ کړي پکې بنیو لګیا و یو سن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دیندار غني په منځ کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قرباني ته ضرورت دی دا لکونه روپیا او کرونه روپیا او بینو روپیا برباد شي وی دې په دې غریبانو لولې نه ورکوي
ګوره زمانو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب لولې نه ورکوي چې دا قرباني کوي بیا خو به حج اصله دی حج لمده دا پیسې غریب لور بیا خو به چې عمره لمده عمره لسده دا پیسې غریب لور کا نو زبر ته بیا به جمعه ته ما جوړوا کور منځ کوا دا پیسې غریب لور کړه خبره خلاص کور منځ کوا جمعه ته سره جمعه جوړه دا په کروڑونو روپو په جمعهتونو لګي بس کور جوړوا کنه څه ضرورت دی چې جمعهتونه جوړه دې ضرورت نشته دا به کور منځ کوا بیا به مدرسې ته ضرورت نشته بس انلاین درسونه کوي کنه کومه کروڑونو روپے په ولې لګاوي دا خو نه چې کالج ولې جوړوا پرې ډېرې پیسې لګي دا خو نه چې یونیورسيټي ولې جوړوا دا پیسې غریب لور کا پرې ډېرې پیسې لګي دا خو نه چې پبلک سکولونه ما جوړوا او پرې ډېرې پیسې لګي دا غریبانو لور کا او انلاین درسونه کوي دا خو نه چې پروندې د دوی وادو او پاغې د 50 تک او 60 لک روپے لګولې دا پیسې به غریب لور کړې وکړي دا ولې په دوی په واده باندې لس غډانه لال کړو درې میخې لال کړې او بلا روجي په خې کړو شادي حال کې بلا پیسې ورکړي او لور لري بلا کالیو کړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړې په 1 لک روپے په 2 روپے واغښتا او لونه له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دې دومره ګرانې پیسې کې لګي دا پیسې په غریبونو نه تقسیمه دا غلطه نه ګوري دین تر سترګې خلې کړي بیا وې چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګي سونه کا سامان والا لسونه کاری والا لسونه پرجونه لې او سمره والا نور سامان اخلي او بیا دا غي جامو باندې سونه پیسې لګي نو دا لکونه روپے چې په لور لګي دا غریب ورکا کنه ال تسترګې خو تر قربانې تر سترګې خلې کړي بیا بدلایم چې روزه منی سا دا چې کوم تکلیف ته پر روزه تیرې نو په دې ال ته چې دیالیو کدا تکلیف هغه تیر هغه پیسې غریب ورکا زه به دا درته وایم چې روزه منی سا دا پیسې پر روزه سونه تکلیف پتا تیریږي د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي ال ته ګوړ چاریو کا پیسې به غریب ورکا بیا به منځونه مکوا ولې په منځم سال به تکلیف تیریږي د دې منځ په دې باندې لاړ شه او چې مزدوري وکا هغه طاقت هغه کې ولګوا او هغه پیسې راول غریبانو ورکا دا څه خبره ده د غریب حق ته غریب له حق ورکول غواړي نو ته مالدار استاته زکات شته ولا ورکا غریب له حق ورکول پکار دي تا صدقه فطر ویل شوی دي صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت ته صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور لا ورکا خور لا ورکا میراث کې خپل حق ورکول ور خور لا کنه هغه تر غریب حق نه دا گاونډي حق پتا لازم دی وکه کنه او اکثر داخله کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې د مزدوران لیبران چې تاسو سره نمازګر پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکړي او چې ته چې غریب لور کومه نو ته چې پلان کوزر کې ګرځي او د شپې ته دا 1 لک روپو په گاډي کې ګرځي نو د 15 لک روپو گاډي اوټو ګرځا کنه دا باقي غریب لور کنه او چې تاسو د غریب غم دی قرباني مکه او غریب لور کا نو بنگله دي خرڅه کنه دا کرای کور کې اوسېګا یاره کوټه کور کې دان لواله دا باقي غریب لور کنه او چې تاسو د غریب غم دی او دا چې قرباني مکه او غریبانو لور کا نو جداد دي خرڅ کنه دا کارخانه دي خرڅ کنه او دا چې کوم بار ملکونو کې دي پراپرټي دا ټول خرڅ کا ورګه غریبانو لکن یعنی خلاصه دا چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وته ابراهيم عليه السلام طریقه ویل دا هغه قرباني چې رسول الله مبارک لس کاله مدینه منوره کې کړی دا هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونکه دمه عیدګاه ته ناراضي دمه منځ ته ناراضي سخت دورونه پر رسول الله مبارک ورکړي هغه قرباني چې دی نکړه برباد بشي د پیغمبر په سنت عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمانین خو په دین کې خپل عقل نه چلو نه عقل بسي او د ټول نه لوی خبره وسوره د قرباني حضرت ابراهيم عليه السلام خپل بیبي حضرت هاجر راوسته او خپل بچي اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم الله د حضرت هاجر او د حضرت ساری د دوار د ابراهيم عليه السلام بیبيان دي جګړه جوړ شوې قصه ده او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهيم عليه السلام ته چې دا بیبي دې بوزو دا بچي دې بوزا او د بیت الله زې وته خو جبريل عليه السلام نشاندهي کوله موجوده چې کوم بیت الله دې راوسته اقه شوق ده چې د بل تیمبر د سنا سوې هم نه د قرباني کوم خبره ده کوم ابراهيم عليه السلام بکلا کلا راته او د خپل بیبي او د خپل بچي معلومات به غشته په دشت بیابان کې قسم په الله پرې خو دي ایمان دې ته ویل کې ایمان دې ته وایي چې الله سوي د باغ کوم عقل بنه چلو الله وی منس کوا بس کوم با الله وی سارو ماسبخین مازیګر ما خام ماسوتن کوا زم عمده قصب الله کوم عقل بنه چلو چې پینځه په یو ځای به ماسوتن کوم کړه سبب لیبرل راپاسې دا بم درته وي چې ماسوتن په ټول په یو ځای کوم منځونه دي کړی سبب وی دا ما خام خدا درې دي دا یو خو پکې نیمګړې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې به موږ سکاو افمن اتخذ الهه هوا خپل خواهش نه خدای نه جوړو الله او رسول تابعداري وکړو بچا الله ویلي دي ته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې به ګوت نه وې دې لیبرل ته هم تپېږي ته پیغمبر کوي ته پیغه ته خدای کوي ته ته چې زه کوم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړه زما نه او زه تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک د هغه خلکو تقریرونه بالکل موري چې د شریعت خلاف دي سره انګريزي پرې خېده کو په پسر نشتا ګره نشتا او کشتنه وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته ډبل میکونه لګولې دي خلک گمراه کوي خلک تباہ چې په شریعت برابر دي دا غوړې تباہ مو ګان به ګان غوري د پیغمبر دشمن به د پیغمبر د ناموس دشمن به او تا ته د قران او د سنت بیانای او د وسلو ټکی انګریزي به وي په انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک کوئی دا ډېر لوي شي د اردو سلو پنځه کتابه به کتلی په دې خو د انسان عالم نه جوړيږي د موږ طالبان خو اته کاله مدرسه کې علم وکي نو بیا وته موږ پټکي په سر کو عالم وتوایو او چې د لسپیندل شل کاله په مدرسه کې بیا خو دنه وکي د نبی عالم جوړي
او تاسو ګره د خړایله ظالمه او یادی ماشين کړي دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتلې د سره په دې ټکی انګریزي وي ټول دنیا د متاثره ده د خپل علما او بیانونه اوري د صالحین او عالمانو چې تاسو عقیده بالکل معلومه ده چې دا کومه عقیده خاوند دي او د صحیح عقیده خاوند دي نو دا هغه بیان اور د بل چا بیانونه ما وره برباد بری نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کوم خو بچي بوته بس زم الله کوي او د الله رسول کوي چې الله او د رسول ما ته حکم کوي دا منم زه په کې ځان چونو چې را نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروي اعلان کړی سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروي اعلان سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بل عمره کې او یا اعلان کړی دي غریبانو له پیسې ورنه ورکول په حج کې 100 ساروي دی وای یو ساروي بالاله رسول الله مبارک سلو خان اعلان کړی دغه نو په پیغمبر مبارک هم اعتراض وکړ او داخله کې کوي ها دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد پر وډونو کې چې کوم وخت هغه خزر اوته ناری لګولې وي هغه کې سوي هغه بیا چغې والي د پردې خلاف پرده موږ نه مانو او ما اوریدل چې داسې چغې والے یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دم کی ور کوي اے پیغمبر واورا موږ ته پردې ضرورت نشته نو دا خلک به ماته دین خي د دې خلکو استاد به ماته دین خي او په فیسبوک بناستي او موږ سره کمنټونه کوو لاړې تو کې پرې خلکو بالکل چونه ګوره نو ابراهيم عليه السلام خپل بیبي راوستله او خپل بچي راوستل ته کې پرې خودل ورو لويږي جرهم قبيله خدای راوستا او هغه وسره باد کله به ابراهيم عليه السلام راته او د خپل بیبي تاسو وکاو او د خپل ماشوم تاسو وکاو تراته دا سلوي شوم دي دا او دا یو بچي دی او خدای پاک ول سلو کالو کې دا بچي ورکړل تقریبا بوډا سپینګری دی یو بچي اته زمارونو چې سړی سپینګری وي او یو بچي پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان لك الله اکبر ابي سونه خوخي سونه بني ازبيني او سونه بوته ګراني قران شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څوک دولس کاله یادي کم بیش خدا ګر دې دو چې د منډو ترلو شو 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو دی وخت ماشوم ډیر خوږي بیا بوډا پلار تخپل بچی ډیر خوږي او منډه ترلې ور سره وای دا ډیر خون کوي چې دا بچي او دا د ګوتې نه دی نیولې او تاسو سره منډه وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچي دی قران کې الله دا نه وایي چې 1200 کال شو قران کې الله دا نه وایي چې دا تو شو دا نه شو دا لس شو نه چې منډه ترلې پلار سره شروع کړي دی وخت کې کلاونه د کلاونه ګل دسته د ګل دی منډه تیر شروع کړي نو د شپې ابراهيم عليه السلام خوب ولید او خوب کې وته الله وایي چې دا بچي دی لال کا اوس بس کېږي دا پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه چې خوب کې رسول دل هغه سړي او پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغه کې دویمه خبره نه نو الله وتوي دا خوب دوی دلال نو دې څه چل کوي بچي ځان تکې نه اني ارى في المنام اني اذبحك بچي د خوبینم چې تازه لالو ما اوس بس کوي دوی ته پته چې زما پلار چې دی دا نبی دی پیغمبر دی او خوب یې واحده دوی ته پته خو خيار بچي دی دوی وته سوي مشوره وسره کوي يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بابا سا خوب واحدة تقول خوب إني والله لا تحكم كي أمن غلط خوبني يا أبا تفعل ما تؤمر كما حكم ده تكيجي فخوب كي عمل كوا زما غالا ستا چلي تلان دي أو ده الله ده حكم تابع داري ألال كوا دي تصوير وي دا نوي بابا خوب كي ده غلطي ني پیغمبر دي وتپتر جما پیغمبر دي خوب واحدة دا وته نه وای اورا دا خو ویلی شي کنه دا خو نشي ویلی چې خوب به غلط لیدلی دا پیغمبر دی خدا خو ویلی شي کنه چې بابا الله تعالی سوالو کړي ګران کړ چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډیر زیات خوشاله د عظیمه طهور ته ملو شو چې واپس راته حضرت موسی علیه السلام دې تاسو کو سید درکل الله پاک 50 منځونه یو مت طاقت نشي لري دما په امت دو منځونه نشي کولی امت به 50 څنګه کی ارجع الى ربك فصله التخفيف الله ته واپس شه او ته وجه الله دما په امت سنتیا راولي نظر فورا حضور پاک لار یا الله دما په امت سنتیا راولا 50 نشي کولی وی خزا 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام سونه شو وی 15 کم شو یو سم ډیر دی پیشابه او حضور پاک به اغل تغک نکاو الله سره ملاقات هغه وخت خو د پیغمبر شان بل شان دی دا الله توفه هغه وخت خو زریم ورته نو خوشاله وي چې بالکل رستو راځي موسی علیہ السلام کوی نو بیا نو الله ډیر دی دا کم کنو سلويخ شو نو 15 کم یدل سوله خبر رااله 50 نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیہ السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیہ السلام بابا ته نشي ویلي چې بابا الله نه سوال وکړي دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی وجه ماره م پرې کولا استي پریشي الله پنو
خیر دې خپلې پرېښي د الله په نوم، خیر دې ګوته به پرې کړو د الله په نوم، یا دا چې ګډ به حلال کړو الله ته وایي چې دا حکم بدل کړي. دا سوال جایز دی، منه نه دی. ما درته مثال درکړو. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچي ته وایي بچې څه وکړم، او بچې د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او څه وایي ورته یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کوه چې ستا ډر درته مېدل. دې ته ایمان دا پکې نشته. زمونږ ګډ ته په مسله کې پراته یو چې ګډه حلال شي دا پیسې غریب له ورکړه، د خدای بنده حلال کړه غوښه غریب له ورکړه، ټول غریب له ورکړه. دا په دې عمل وکړه. موږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده. دې ته وایي عمل، دې ته عمل وایي. یا ابا تفعل کوه ما تؤمر چې زه حکم درته کېږي. دا خو ډېر ګران کار دی، دا به څنګه حلالوم؟ چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین. که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې، زه به ډېر صبر کوم. په خپل وس به زه چغه هم نه وم، او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس وختې به هم نه راکوم. زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولې کولې؟ که دوی ورته وایي چې نه بیا به څه یو څه وجې دي. طالبان هغه ګرانې نه ویم، هغه اسانه درته ویم. پلار ته پته وه چې د ما زوی دا خبره نه شي کولی، پلار ته خپل بچې معلوم وي. مشوره کې دا ښکاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وایي په زور حلال کړه، سبا به خلک وایي په زور حلال کړی دی. مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سر تسلیم خم دی او تابعدار دی، دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی. مشوره کې دا مقصد. او یادا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی، نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده، او که زړی نه نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې د خوب کې به راج نیسو، چې ته به بانه به بوځو. یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. او چې کوم وخت روان دی وای د کور نه وځي نو مور ته هم غږ نه کوي، ویراده کنه بچی زو قرباني کوو علم وتعالی نه وای ډیره ښه ده. نو چاړه مو واغېسته او رسۍ مو واغېسته، او مور ته وایي بابا مې قرباني کوي مونږ ځو. نو مور هم په دې سوچ خو نه ده، هغه خو په دې نه ده چې زما زوی به حلالوي. لال روان شو. نو په لاره کې دا مینا چې ده اوس هم هلته کې درې جمرات دي، خلک ورته شیطانان وایي. نو شیطان ورته راغی ورته ودرېده. نو چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې؟ وایي داسې ځو. وایي ما اورېدلي دي چې دا زوی حلالوي، دا څه کوې؟ په بوډاوالي خدای درکړی دی. دویم څوک حلالوي؟ د خپل وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره. بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که نه، هغه یې اووه کاڼي واغېستل او شیطان یې پرې وویشت. دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وایي خبرې پلار دې کم خوا بودی؟ وایي قرباني کوو. وایي قرباني نه تا حلالوي. وایي د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل په شان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي، او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي. نو شیطان ورته وایي هغه وایي پلار دې چې ما ته الله ویلي وي ځکه دی حلال دی. وایي ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي که زر وشخلی دی بیا خو بس. نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واخېستل، غوزارې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت. نو شیطان خو کار دروانه دی، هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي. نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له وایي ګورې زه دې خیر خوایم او مهرباني وکړه، د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال دی، هغه دا مطلب دا مطلب، او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلال دی ما در باندې خفه کېږي. ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی، بیا پرې اووه غوزارونه وکړه. دا شیطان په ځمکه ورننوت. هغه ادا الله ته خوښه شوې ده. نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په ځای باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي. مخکې سلي داسې اوږده، اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي. نو خلک ځي او هغه سلي ولي او د ابراهیم علیه السلام یاد پرې تازه کوي. وترکنا علیه فی الاخرین. ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې ولي څنګه، نو خلکو ته پته ولګي دا ولي ولم دا دیوال دا سلي ولي ولم دی کې څه چل دی. نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتلي دي. بند کړه ابراهیم علیه السلام دا بند کړه پکې. ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتلي ولې ویشتلي دي؟ نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي. د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشتلي چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی ټول خلک ځي. خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم. بعضې خلک وي داسې تو کېړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي، پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضدار به پرې جوړ کړو شیطان وله. دا شیطان نه دی، دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نه ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي. نو چې بیا مینا ته ور مخکې کړه نو بیا ورسره مشوره کوي. او مشوره هم دقه ده چې ما درته وویې بچې څه وکړم؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا کوه چې څه اړه درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین صبر به. نو اسماعیل علیه السلام ډېر ګران کار دی د بچې نه. قسم دې په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي. په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالوي نو قصاب ته وایي راشه حلالې کړه دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کور کې ساتلی دی. نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې
نو چې کوم وخت کې بیا علالۍ کنه چې کوم وخت کې بیا علالۍ نو بیا ور سره سکي بیا وتا الکه بس پرېږده بس ترکه ها دې ده چې کوم وخت کې بیا علالۍ نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ دې سره راوړې ده وی بچی دا وتا لاس په وتړم نه لالول باسان شي وی نه بابا مال بلا سوخ په نه تړ د اسمان فرشته به وای چې دا په زور تړلې او په زور ته سوماس زه پر ازاله ته سملم او د اسمان فرشته به وای چې نه په زور را سملول دي لاس په ولا تړلې دي او لا لایبه نو مال بلا سپه نه تړ زما لاس په کولوي بابا چاړه وخت راکې بچی سينه چې ته لاس په وړقه ما نه کار خراب نشي بابا وې دا سکارو کا چاړه مضبوطه تیرا کا او بس چاړه لخه مضبوط زور ورکا او پلس ورکا تر سوچ ز پويګما بس زبال الشوي ما بیا دې لاسونه خپل کوم ویډه خرنه چاړه وته تیرا کړه او چې چاړه وته څنګه تیرا کړ ابراهيم عليه السلام زور ورکي چاړه کار دی وکنه کوي اسماعیل عليه السلام ته سي بابا لک صبر وکړه زما خو چې ما متلا خو نو تلا اسنه پلار او ستاغوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدل ما خو په زور بکلاس ورکې ولاس ته کار نه کوي لاس بابا لچی نو اسنه چې معمولی غونډه خراب زما دې مړې لراشي او پورا لال نشم او د ټوپونه شروع کوم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه پیرا لوکا او یا وته سوي وې دا څوک بابا چې مخرا لاندې کا او سټ می بازان طرف تکا او لاندې نه ملال کا وې زما سترګو سره چې سترګې مخامخ کېږي نو دستا الله ذکر پی لاس ذکر پی چې زما په مخ سترګې لګي او زما په سترګو کې سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ست الله سره پی بابا او بابا یو چل ببل مو دا کمیس را مخ کې وباسه رستو مو باسه رستو کته وباسه دا بشلیدل وباسه روغ بني مخ کې نه وباسه نو چې دا کمیس ما نه وباسه او ځکه لال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لګون دی غوپا کا او زما مور له اوس او د ټولو نمخ کې با زما مور باندې زما سلام وای حضرت هاجرې ما دقه یو بچي سونه لې وسره سره شوی اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت بیابان کې ماشوم لې کړي نه ډوډۍ وانه به یو بخلاصي شوی دی خوراکم ختم شوی دی او د امور وته تلتیږي او صفاغون او د مروه په غونډه کې منډه ترړې وای خوراک پسې منډه ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل کې په غیږ کې په دشت بیابان کې لوي کړي دي نو مور باندې بس تیریږي نو بابا زما دا کمیس په زما مور نه یوسه او زما سلام به وته وای اسماعیل پتا سلام ویل او په خپل رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپل رضا باندې مال کړی دی خوشاله وزم خوشاله او نه خدا د چې کمیس مې د روغ راوړی دی که په زور علل شوی نو کمیس په خامخا شلیدل روغ کمیس مې د دادې راوړی او بیا به وته وې زما مور ته چې مورې که اسماعیل دی یادېږي کنه نو دا کمیس د اسماعیل او پاره د اسماعیل وینه پرته ده دا رااله او دا بویاما د اسماعیل ارمان راځو الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نشو لاله مونږ وې نشو لاله په کور کې په 15 شپږو کسانو قرباني واجب یو لاله یو پلا لاله کمالداري وسې کېږي او چې تا ګډ ساروي ګوري او بیکاره ساروي ګوري پاغي باندې چاله راکاږي خپل غاړه به خلاص کړي دې ته ایمان وې اسماعیل علیه السلام چاله راوښ او بیا ته راکړه او راکاږي چاله کار نه کوي زور مو ور کوي بیا چاله کار نه کوي اخره کې چالو چتکړه او دې زمکه لرو مروله چاله ورته وایي چې دا رب جلیل منم خلیلک استو منم خلیل منم کده جلیل منم دا الله منم او دی وخت حضرت جبرئیل علیہ السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قربانی کړی آدم علیہ السلام زی او په جنت کې وېدو هغه را په مخه کو او دا هغه دینا حضرت جبرئیل علیہ السلام आवाज کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله نه ذات بنشته دومره لوی ذات چې ابراهیم هم د چړې لاندې زوی ورغلو او زیم خپل مره د الله پاک په حکم د چړې لاندې ورغلو او د الله نه لوی ذات بل نشته الله چې څه فیصله کوي موږ منو نو حضرت اسماعیل علیہ السلام پوښ چې سم مساله بدل شو هغه سوي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیہ السلام هم پوښ چې بچو هغه الله اکبر ولله الحمد الله لسنا ګړې راوړو ګړې حلال کې اسماعیل علیہ السلام خدای پاک بچا نو په قربانه کې دا سوچم پروت دي زمارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوې زالالوم دا د ابراهیم علیہ السلام د بچی د قربانه په ځای دا فلسفه نقد پیسې چې ورکه خدا فلسفه بګی نشتا دا فلسفه ده چې تا ته د ابراهیم علیہ السلام د خپل بچی د قربانه یاد را مخ شي او تبه مو چې الله کما تم ادر شوی د ما د بچی د قربانه الله ما باغی عمل کوي او بچی به موي چې کله ما متعلق د علالو حکم د ما د پلار ته شوی ما باندې اسماعیل علیہ السلام یاد تازه کوي
نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دې په خپل وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابيكم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده موږ له پکې سړي د هر وخت په وس کې یو نیکی او د هر ګډ د وړې په وس کې یو نیکی به تاسو ته ملاوي زمارونو نو قرباني وکوي ان شاء الله العزيز کله به کوي څه مسائل خو ما کې ډېر جمعه ما ویلې دي د اختر په درې ورځو کې به قرباني کوي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کوه او که په دویمه دې ونه کړه نو په درېیمه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به لالی نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په درېیم کې هغې نه کم او که په درېیمه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې په درېیمه پاتې شوه بیا به حلالۍ نه بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نو بس بیا چاله خیراتي ورکړه او که دنه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د درې ورځو نه پس بیا وایې چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وایي نو پیسې چاله خیراتي ورکړه وګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی دغه وبال نه به ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې استغفار به ورسره بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به یې د کوم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کوي او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کوي یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی د الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحم بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره پې وکړه البته کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د انور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ کې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وایي که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله کړه نو چې څاروی په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله کړه نو دی به حلالولی کې د اختر مونځ شي کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروسته به حلالی څاروی بیا چې څاروی کله حلالی نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه وردي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل ته هم ویلی شي چې مال حلال کا وګورئ دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې لکه دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت هم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ورې هسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه اصله چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا پنځه سي یو یې پلار او څلور یې زامن دي او پلار لا د اختر جومات کې نه راغلی بل لور یې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لور یې لور کره تللی نه راغلی بل لور یې چې ته مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور یې په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه دې ورور له دې اجازت ورکړي د مخکې نه دې یو ورور له دې یا د قصاب لا یا د یو ورور له دې اجازت ورکړي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چلو کوم حکم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړه بیا ټیک ده او که هغوی درته نه ویلي چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي قرباني برباده شوه بعد وخت کې پلار دا چلو کړي په کور کې څلور کساني او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راولي وایي دا مال ټولو زامنو طرف نه ما حلال کړه دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دې به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دې به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه یې وکړه هغه ورته وایي چې بچې پلار بابا بالا قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کوم بچي د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچي به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ قرباني وکړه دا پلار به تاسو کې چې تاسو له قرباني کومه دغه څنګه خدای خاوند قرباني کوي او خاوند د خدای لپاره کوي بس خدای ته صدقه کوي دا پیسې ستاسو تر ته صدقه شوي او د پتا له قرباني کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قرباني وکا یا خاوند ورته وي چې ستاسو قرباني کوم هغه وي ښه او بیا ټیک شو او که خدای ته غږنی کړو د خدای له طرف نه چاله کیږي نو د قرباني ونشو د خدای له طرف یا به خپل حلال کینیت بکای یا به بل ته وي چې تمال حلال کا نو الا به ګورې صحیح کیږي ډېر خلک دلته بل څه کې خطا کیږي ادای چې پلار یو څلور زامني او پلار یو قرباني وکي او بیا پیسې د څلورو بچو نه راوالي راتن کی قرباني ایسه یو ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بچو نه راوالي او سو سره خپل کې پینځه د دم قرباني ونشو هغه نور یې مغرق کړل دا غنور قرباني مونږ نشو قرباني چې کومه ایسه نشي دا به یو کس نه په شریکه په دوه کسو به یو ایسه نه نشي بعد ورونی په کور کې پیسې راجمع کی او په شریکه ایسه ونیسي
یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریک او سونی سوچ کو ایسره وړي نو بیا په میانس کې نیمه کې کچا دالو به وکړه نو خپل قرباني مغر کړه دا نور مغر کړه او کچا دا غوخه نیت وکړه چې غوخه خبر اورم نو خپل هم تبا شو دا نور خلک هم تبا کړه غوخه نیت باندې کوي نیت به خالص د الله لپاره کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نیت به خالص دی چې د الله درزا د پاره ذبح کوما بالکل خالص د الله درزا لپاره او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک ولکه راولا د الله درزا لپاره نو دا قرباني شو او کنیت ته دی چې غوخه به وکم نیت ته ریا دی چې ما خالق قرباني وکړه دا مې وکړ نیت ته خودنه دی ورې قصه ګډه وړه شو نیت به خالص رب العالمین د پاره کوي دا کافر دا رواجو چې غیبه د بوتانو په نوم باندې ساروي لالو مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم ساروي نه لالو مونږ به صرف او صرف د الله درزا لپاره او د الله په نوم ساروي لالو نو په دې کې لږ سوچو کوي ښا که یو پلار مالدار دی او ځامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دی وخت شریک دي خو دا ارچا پونچی جدا ده سبا ټول بیلیږي نو ار یو وایي چې دا خو زموږ حصه ده دا به بیا لو پلار ورته وایي چې ټوله راوړئ ما سره به پرته زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیا د خپل حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د ار یو دوی حصه 76000 روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېد د ار یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغ نشته نو دې کې لږ تمارونو احتیاط وکړئ ګورې په دې سیس کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کړه او لاس په ولا وتړه څاروي سره باندې ظلم نه کوي چاړه به ته مضبوطه تیر کې او په خلاص باندې یا په خپل او یا هغه قصاب وکیل کچته د موږ د طرف نه دی پیندو شپږو د طرف نه ته وکیل شوی او ته د موږ د طرف نه ساروي لال کا او یا دا یو زوی چې وته ولال دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې علالوما او چاړه به مضبوطه راکاږي او ضرب چاړه راکاږي چې ساروي ضرب دمشي او پاسانه لال شي او سبب د لالولو په وخت بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر و سرا او کہ بسم الله الله اکبر و کافی دا تو صرف بسم الله دی و کافی دا تو صرف الله اکبر دی کافی دا زمون خلق تکبیرات التشریق وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یک دا مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ہے اوے ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشوا ولیکن د ذبح په وخت بسم الله والله اکبر دا وای په اوس ایماله یو زنانه یو خور ده الله دې رضایت خوشاله کی ببار ملک ده نو هغه کله کله مسلو ته پوښتنه کوي نو وختي امانه د مسلې ته پوښتنه کو او راته وی زه بیان اورم ارجو ما اوري دا غي تاسو تاسو ته چې کوم سړی ډیر مالدار دی لکه یو سړی سره یو 2 کروڑ روپے دی یو 9 کروڑ روپے دی نو دا به یو قرباني کوي که دوه به کوي درې به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند طرف نه مال پاتې خاوند مړ شوی دی یا پلار مړ شوی دی لورته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2 3 کروڑ روپے دی نو دا به څه کوي دا به یو قرباني په واجب ده کما یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو د البت په مستحب طریقه ډیره کولی شي لکه رسول الله مبارک دوه غډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکي یو د نفلی وکي بل د نفلی وکي خو خپل دا هغه او کړه کوي نه کړي ګناه پینشتا او د خو یو په رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره وکي دا مالداران چي دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا کوي چې دا د پیغمبر مبارک دا الله د پر ذبح د الله د پاره او د پیغمبر مبارک د طرف نشو نو غوخه په خپلم خولې چې د خپل قرباني د غوخه مثال شي مور پلار د پاره وکي ذبح د الله پنوم او مور پلار د پاره وکي دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلان ور دی وفات شوی دی نو دا د غوی د پاره کومه وکا چې مور پلار تر ثواب ورسیږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مکوي فک د واجب یو دی خو زیاتم کولې شي رکوټي ساروي ماغشته شي ما د طویل چې عمر 2 کاله او غټ ساروي ماغشته شي او پر رکوټي ګډ چيلي کې یو قرباني کیږي ګوري 2 پکې نه کیږي او په میخه کې او په کټا کټو په وای کې او کسان شریک دي شي کړه کوټي و کټ وینو پکې کې شریک دي شي بعض خلک وي درې او سلو شریک دي شي پر رکوټي ساروي کې یعنی کټي کې یا په رکوټي سکه کې 2 کاله نه چې 2 کالو ته عمر ورسید دوم شریک دي شي په یو ملالي دي شي په دریوم کې دي شي په سلورو په پنځو په شپږو په ووم کې دي شي دا پکې خاص فرق نشته بیا چې الاله کې نو بعض خلک پکې یو چل کې اکثر د شریک په قربانۍ کې یو یرا د مور په خوږیږي دا 2 په پکې زما شي به ویلکه زما د مور سر ډیر کمزور دی دا مازغه باغې لا یو سما ابل ویرا زما نیا چې لکنه دا غي اینه لګوندې کمزور ده دا اینه په پکې غیلا یو سما نو دا نور غریبانان خدا غږ نشي کولای شرم د وجنه وړي نه غوري درته ګورې صفه خبره کومه ولدا یوم ني نو دا سم کوي بالکل داسې کله ټولو زړوي او د خپې د سره یو کس نو بیا ټیک ده کله ټولو زړوي او د سره د کسره یو کس ورکو نو بیا ټیک ده کله ټولو د زړه نوي او چې لکه دینه د سره یو کس ورکو نو دا بیا ټیک ده او ما ته پته چې زړه نه درته صفه خبره کومه دا ما ورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړې وې دا ما د نیا خپې خوږیږي راکا چې هغه یوړې نور وې وې دا اوس ال دي وې دا مونږ نیا نشته وې دا هغه خپې نه خوږیږي سر ابل ویلې دا مونږ د مور خپې نه خوږیږي سر مې دا اوسه کې پیسې تباہ برباد نو دا له نیګ وره نو ار یو شی او ځای کا کوي سی وی که سلور نو ار یو شی سلور ځای کا او خو په طریقې سلور او ځای کا او زمون پښتانه بیا ډیر زبردست کار کوي ماشوم ته مخه خواکا आवाज وکړه دا چا کېړو ګیلارو کار پکې وشي خو په طلبه تقسیم وکا او خشته مده دار اصل چې کم پکې ضروري او د قیمه خشته غوخه مخه خپل طرف ته ورواچي دا کوړه یوسا او غاډو کې مټو کې بشیر جان ته ورپغاله کې دا ساغه خلیره دا وډو کې کم دي او ته پکې دا ډو کې وغوړي
ها جی نو په قرباني کیږي زه خو به دې حلالوم بشیر جان او ګوره داسې پروګرام دی که نه چې تاسو څاروي واخېسته ټول وروڼو په شریکه واخېسته یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړې نورې کمې ورکړې خیر دی اچولی شي پکې خو دا هغوی ته ووایه خو داسې وکړه یو بل چل وکړه ښه طریقه یې دا ده چې که ته کومې پیسې د زوی په دی اچه یا د بل په دی هغه غله ورکړه وایي دا ما تعالی صدقه درکړه شو راکړه په قربانۍ کیسه کار به آسان به شي نو زمانونو یا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپاره قصابه کې ورنه کې د سرمن خاصم سر خوړلی دی چې د خدای شان دی چې د قربانۍ ورځي چې سرمن یې ارزانې شي دې مولیانو ته خلکو چل جوړ کړی لکه دا سرمن مولیانو له ورکول هغه پروس کالو کابل کالو هغه سرمن یې خو چا نه غېشتې بالکل نه مولا لې راوړه استاد جی دا سرمن والو مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کوو نو په خپله به دې خرڅوله مال دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلی مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې که سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکوي چې دا واخله او دا اجرت شو بالکل به نه ورکوي سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان له لمسې جوړه جوړ کا ځان له برقه جوړه کا اسم نشته او که نقد سرمن چاله خیراتی مور کې ورکول شي مالدار له مور کول شي غریب له مور کول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات له بنا ورکه جمعات باندې نه کېږي غواړي چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریب یې کمالدار او که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب له ورکه نقد سرمن مالدار نه ورکول شي غریب له خو که چې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکه بیا به مالدار لنه ورکه زوی لولا او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا د سرمنه پیسې په اجرت امامت کې نه ورکوي اسی ولا ورکه خیراتی او کته وته دا وی چې د سرمنه در کومه امامتي کوا نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې کومه حاصل کړي نو ټوله وخت په خپل خوړې شي ذکر رسول الله مبارک او حدیث کې ویلي چې کلوه وادخروا چې دا تاسو خو ذخیره کې یو کالی پابندی لګولې و چې درې ورځې زیات به قرباني وخت نه خوري او بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو کټوله ازغه خبرت کې سنباله او ټوله خوري نو قرباني ته په نقصان نه رسی او زمون فقهاو لیکلي دي چې درې ځای کا یو عیسی بخپل او بخپل بچو باندې دی خورا ځان له چولم شي پرچ کې مې خو دی شي یو عیسی مسکینانو او فقیرانو غریبانو لور چې قرباني نه کړي او یو عیسی خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې خو دلیدا نور کټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پینې پریوزي ټول دې ځان سره کې خو دا نو فرق پینې پریوزي د قرباني د ساروی هغه چې کومه رسیدا اب هم خیرات کې کم ځل په پاسه پروت اب هم خیرات کې او قرباني له ساروی واغې ته په کولو په بتنالي یخي وبا راوالي په غولان بل ترم کیا کوا ناغي سره غپه کلکشي او غولان درنه کوي او کډیر ساروی تنګ او پیرته بل فرض واغشتله نو یا خداو کچې غپه واپس دې ساروی ته په بوسو کې واچو ویسکی او یا غریب لور کو صدقه او خیرات کا او په خپل استعمال کې به نه راوالي دویمه خبر دا کومه چې بعد وخت په سرکاري منډه کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کړی چې مال بدونه ساروی چې اخلي خرڅ کې نو مال بدونه پیسې راکې دا ټیکس تا یا د اجارې د پیسو ته سرګي ورې خلې نه کې دا ګناه ده ځکه هغه ته یو ځای وقف کړی دی د سرکار دی او قبل څوک دی او هغه د اجاره لې په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي یا لکه بس په یو لک شو ما ذکر به کور کې راکې اوسې بوزا نو لکه ولې ظلم کې زیاتې مکا هغه په لار کوڅه کې واغشته نو منډه والا ظلم کوي چې خلکو پسې په لار کوڅو کې د موږ د مقبره پوری ګرځي او چې څوک خلک پیسې راکو نه ستا حق هغه دي چې کوم ځای کې ستا منډه ده هغه پوری ستا حق تر منډه نه بل ستا حق نشته نو په دې سيزونو کې لمرونو لګيو پټي احتیاط وکړه ها او د الله د رضا لپاره وکړه نیت دغه هم کوي او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني کې په دې ورځو کې الله په خوشاله کې بل تاسو ته ما د رجوع ویلو که تاسو یادي نو دا رفع دروازه رجا ما خو دې لسو کې چې وسم کېږي اونې سه او دا رفع دروازه رجا دا اونې سه په دې کې ډېر ثواب دی حضور پاک فرمایي چې دا رفع دروازه پر رجوع کې الله پاک د یو کال مخکنو یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي نو زمونږ د نه هرول دا رفع راځي ښا ډېر خلک تاسو کې سعودي سره وکړي نه د خپل ملک الحمدلله زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی چې اخر به پروز باندې اختر دی حکومت هم د اعلان کړی دی چې کوم زمونږ نوري کمیټه دی غوین د اعلان کړی دی نو د نه پروز باندې دا رفع ورځ راځي د نه پروز باندې روجونی سه ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی او بیا به تکبیرات تشریق شروع کیږي مختصرا د تویما دا رفع دروازه د سحر مانځ پسې به تکبیرات تشریق شروع کیږي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد لګدا امامانو مینس کې سره کوټ اختلاف پکښتا هغه وګورځو موږ بدو چې دنانه دیم وای هر فرض مانځ پسې پټ دیم وای او سړی دیم هر فرض مانځ پسې وای او پټ دی وای فرض بس خار دی په زور دی وای سړی په زور وای هر فرض مانځ پسې او خدای په پټ وای او یو ځل په زور ویل د سړی لپاره او یو ځل د خدای لپاره پټ ویل دا واجب دي په وینه ګناګار بشي
دو ځله ویل شي او درې ځله ویل شي او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي، اسې مستحب دي که څوک یې وایي. دا به کله ختمېږي؟ دریشتو منځونو پسې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک کې دا مفتابه دی، یعنی د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه، نو ان شاء الله په دې باندې موږ تاسو عمل کوو که خیر ان شاء الله رضید. یو سړي سره نقد رقم نشته، یو نیمه توله سونه ده، لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है. कदा सर नोट اسم नहीं सिर्फ ये नीमत توله सोने तेरे जुमा मावी قربانی पे वाजिब نه ده جو اونی متولسیږي الله قربانی واجبېږي. البته یو سړي سره یو توله ده او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دی یا دویم کورې دی د حاجت نه زیات دی، نو بیا په د باندې قربانی واجبېږي. ګورئ मेरे पास हुकूमत का फंड जो मुझे देता है 3-4 माह बाद मिलेगा, मेरे कब्जे में उस के दसरा निश्ता नो पता कुर्बानी निश्ता कि उस दसरा से निश्ता रे दे जारे खान वली वफात शवे दे जुबे मर गए दे जारे अल्लाह दी मगफिरत नसीब की, अल्लाह दी आखिरत खुशहाली नसीब की और रब्बुल आलमीन दे टोल वारिसान له صبر ورکی. سعودی کی عمر گره دی دعا غواړي الله دې دعاګانې قبول کړي او قرض دې په الله دې قرضونه خلاص کړي. اور کې 2 تولې سونا باقی نقد روپے نشتا نه جنشته نو قرض ماخلا بیا قربانی در باندې نشته. بندہ کو 12 سال سے عارف بیمار دے اللہ دے والا روح صحت ورکی. شوکت محمود صاحب پہ خبر دے اللہ دے والا روح صحت ورکی. د اختر د منځ متعلق اعلان دار چې زموږ عیدګاه کې د خټ عیدګاه شپږنی بجې به د اختر منځ کوو. د اختر په عیدګاه کې ان شاء الله العزیز شپږنی بجې به د اختر منځ کوو. په وخت ځکه کوو چې بیا خلک پر قربان او توګار شي، نو شپږنی بجې فکس کا خیر ان شاء الله د اختر منځ په عیدګاه کې کوو ان شاء الله. او دوه کې زمونږه د بدر خیر د کندي هغه شریر دی بجلو والا غریب بیمار دی، دعا وتاو کې الله والا روح صحت ورکړي. ډېر خالق ته د جمعهتونو زمونږ ډېر په اخلاص خدمت کوي، د زړه اخلاص نه دعا کې الله روح صحت ورکړي. یا الله تعالی شفا ورکړي، الله تعالی روح صحت ورکړي. بیماری خدای پر روح صحت باندې بدل کړي. چې څوک بیماران دي په مجلس کې دي، په جمع کې دي، په کورونو کې دي، په هسپتالونو کې دي، ډېر مرګري چې هغه پریشنونه کړي دي، ډېر مرګري هسپتالونو کې پراته دي، ټول ته دعا کې الله روح صحتونه ورکړي، الله شفا والا ورکړي. یا الله چې چا بچی نه اولاد والا ورکړي، کله چا نارینه اولاد نارینه اولاد والا ورکړي. یا تاسو پریشانی دي په خوشالو بدل کې زموږ بشیر جان دي تم یو پریشانی په خدا رونو ته سقردي مرضی اوریدلې دي، دعا کې خدای پاک هغه پریشانی په خوشالو بدل کې او الله پاک دا هر قسم مصیبتونو فتنونو په امن او امان کې وساتي. یا الله ته زموږ ناراضي شي، خدای تعالی طرف نه دا حکم چې بچی قرباني کې الله موږ باغم کوله. یا الله دې قرباني توفیق موږ لراکې او الله د خپل رضا لپاره قبول کړي او الله زموږ په ځل کې غلط نیت او سوچ دا وخه مخراجي وخه څه دي هر وخت خلک خوري. نو یا الله هغه نیتونه زموږ توبه ده، خدای موږ ستاسو رضا لپاره کوته توفیق راکې او تیر الله قبول کړي. او چې څنګه حضور پاک فرمایي په یو وخت موږ لنه کې وجرونو برکتونه راکې. یا الله چې تاسو کورونه کې څه پریشانی دي په خوشاله یا بدل کې. یا الله که څو قرضداران قرضونه اخلاص کې، مسافرونه چې زموږ کمبار ملکونو کې دي هغه ته دعا کې زموږ بار ملکونو کې د دوستان دي په ترکیه کې دي، په دوبه ابو ظبي ملیشیا لندن جرمني کې ډېر ته پوښتنه کوي، امریکا او بل نه ټلیفونونه کوي او ټول ته دوبه کې ابو ظبي کې او سعودي کې دي او ځای په ځای الله ټول له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي. الله دې ټول مسافر له خپل کور کې د خپل بچو سره د اختر د تیرولو د قربانو توفیق ورکړي او دغه مسافر الله په خپل کارونو کې په خپل مقصدونو کې کامیاب کې د بچو نه لري ته خوشاله ژوندۍ نصیب کې او الله ته په صدقو کې او په مالونو اولادونو کې برکات واچي. الله کله چا په کورونو کې ناچاقي پروغي بدل کې، خدای ته زمونږه د هر مشکل په خوشاله باندې بدل کې او د هر فتنې نه مستعد. ډېر مرګرو ټلیفونونه کړی دي، سار نه جمعې پر ټلیفونونه شروع شو، دعاګانې غواړي. خدای هغه ته معلوم دي، دغه دعاګانې ته معلوم دي ولې قبول کې. او چې کوم مرګري لري لري ناراضي زموږ د جمعې د منځله یا الله یو قدم باندې جوړونه ورکړي او زموږ د محلي مرګري او د دې دواړو محلو د خلک چې میلمنو ته خدمت کوي او بپس کی او زین ولا ورکړي دي الله هغه لم د دنیا او د آخرت برکتونو خوشاله ورکړي برحمت.